بابون بس دی کنه یار یو دیو یو سی ما ته پرېږده کنه خدای جنن مې په کومو بلاګانو سر دی چې میاشت نن مې ورځ د چا په مخ لیدلې ده بابون من الدین الفرار من الفتن مولانا صاحب مناسبت د کتاب الایمان سره څه دی مخکې باب سره څه مناسبت او غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نه څه دی او شرح د ترجمه الباب په حدیث کې وروسته را روانه ده ځکه چې ترجمه الباب جز د حدیث نه لري نو درې خبرې په ترجمه الباب کې شوې کمې کمې دا به موږ عرض وایو چې مناسبت د ترجمه الباب دا کتاب سره څه دی کتاب الایمان سره مخکې باب سره څه مناسبت او غرض د امام بخاری د انعقاد د ترجمه الباب نه سره دا درې بار ځای وایي او بیا وروسته نورې خبرې خو زموږ په حدیث کې دي چې احوال د راویانو او شرح د حدیث دی او مسائل مستنبطه دي مخکې دا من الدین د امام بخاری په نزد دین ایمان اسلام یو شی دی نو چې دین یې ووایي نو دین او ایمان یو شی دی د مناسبت د کتاب الایمان سره شو او د مخکې سره څه مناسبت دی مخکې دا چې پیغمبر مبارک د انصارو نه بیعت اخیستی و چې دغه د فتنو کارونه به نه کوي د مخکې سره مناسبت شو یا داسې ویلی شي چې انصار فروا من الفتن الى طاعة النبي صلی الله علیه وسلم انصارو د فتنو نه فرار وکړو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړو او یا پیغمبر مبارک چې انصارو نه بیعت اخیستی و پسې اخیستی و چې دا ګناهونه به نه کوي دا فتن دي د فتن معنا درته کوم غرض د امام بخاری رحمت الله علیه سره نو بعض حضرات وی په احناف رد کوي وی ځکه بن تبعیضي دی او دین او ایمان یو شی دی نو چې فرار من الفتن جز د دین نشو نو جز د ایمان نم شو نو ایمان ذو اجزا شو او هر ذو اجزا کې زیادت او نقصان راځي نو دته متعدد جوابونه کوم دا اول یو جواب خو بدو کوم چې دا په مارد نه دی دا خو امام بخاری خپل ترجمه الباب کې خوده حدیث کې خو من الدین نشته پیغمبر مبارک خو من تبعیضی نه دی راوړی دا خو در راوړی نو د امام بخاری ترجمه الباب په ما څه حجت دی په امام سره نمبر 1 دویم کتبه چې دا من دلته راغی نو من د جزئیت دپاره نه دی دا شعبې ښکایي من الدین ای شعبة من الدین څه مې وی شعبه د من الدین امام بخاری ویلی دی که نه یا ته ولې پیدای احنافو ته راړی چېرته په سلفو کې چا نه دی ویلی او د دې زمانې بعد خلک یې راړی باب امور الایمان ویلی دی که نه والحیاء شعبة من الایمان ویلی دی که نه نو دا خو شعب ښکاري شعب خو موږ منو دریم درته ویم که ته بیا هم وی چې دا من الدین دین مرکب شو من تبعیضي راوړه نو زه ویم دین او ایمان یو شی نه دی ایمان تصدیق ته وایي او دین خو مجموعی ته وایي تصدیق عمل بالارکان اخو زه مرکب ګڼم او ما ویلو دین ورته ولې وایي یو جزا لري نو جزا چې څنګه د ایمان ده دارنګې د منځونو د روجو او د مستحبات هم شته فرایض خلاصه کې شریعت ورته ولې وایي ویلې مې دي منهاج ورته ولې وایي سنت ورته ولې وایي ما ویلو که نه دین په دې نسبت وایي چې جزا شته شریعت ورته ولې وایي ځکه مشروع شوي دي زموږ دپاره ظاهر شریعه موږ ته ظاهر شوي دي دا احکام منهاج او طریق لارې ته وایي زما د تلو لاره ده لاره اسلام ورته ولې وایي ایمان ورته ولې وایي هغې وجې مې ویلې دي خلاصه شوه نو رد په مرجعو کوي چې دی وی معصیت ضرر نه رسي معاصي امام بخاری وی چې د معصیت نه ځان بچ کول دین دی
او که د معصیت نه ځان بج نه که دین نه ووتې ته څنګه وایې چې معاصي ضرر نه رسوي د دین شعبه ده فرار من الفتن نو فرار من الفتن پیغمبر وی د فتنو نه تخته او ته معصیت ضرر نه رسوي دا فتن معاصي دي که نه نو رد راغې په چا په مرجعو باندې ښه اوس مولانا صاحب یو بله نکته وره مخکې بابونو کې هغه شعب ذکر کړل چې کول یې پکار دي هغه شعب یې ذکر کړل چې د هغې کول پکار دي کول اوس هغه یادوي چې ځان ته ساته سړی چې ډاکټر له لاړ شي نو ډاکټر دوه قسمه څیزونه دي یو وله دارو ورکړي دا خوره کول پکار دي بل ورته پرهیز ولیکي چې له دې نه ځان ساته که دې دارو نه خوري صرف پرهیز کوي اوم به ګزاره وشي خو یاره پوره به نه جوړېږي دارو خوړل پکار دي ډوډۍ خوړل پکار دي که ته وایې دا پرهیز کومه دارو به هم نه خورم ډوډۍ به هم نه خورم ژوند به څنګه تېری او که صرف دارو ډوډۍ خوري پرهیز نه کوي نو اوم کار نه کېږي دواړه به کوي نو مخکې دارو ذکر کړل حیا او بل او بل او بل او بل منځ وغیره وغیره اوس کم درته ښیي وایه هغه څیزونه چې ته ترې ځان ساتې پرهیز دا من الدین دی بله نو رد شو په مرجعو دویم غرض امی ویدتا رد شو په چا په مرجعو څنګه رد شو او دې پېژنده که نه چې مرجعوي معاصي ضرر نه رسوي او امام بخاري وی نه د دې معاصیونه فرار کوه دا خو د دین شعبه ده ها دویم غرض څه دی مخکې هغه شعب ذکر کول چې کول پکار دي اوس هغه شعب ذکر کول پکار دي با ذکر کوي چې د هغې نه ځان ساته دا دین دی او دریم مې څه ووې شابه دریم مې دا ووې چې حصر په خمسو کې نشته دا بله شعبه ذکر کوي چې فرار من الفتن دی او څلورم به څه ووایم یو خصلت ذکر کوي عد کوي او پنځم دلته مې یو زیات کړی دی ښه پنځم تاله ترغیب در کوي چې دې څیز نه ځان ساته فرار تیښتې ته وایي فر یفر فرارا او په فتحې د فې سره او فتن جمع د فتنتون ده حدیث کې راځي خو دلته یې واوره فتنه څه ته وایي اصل کې فتنه ماخوذ دی د دې قول نه چې یو زرګر وایي فتنت الذهب والفضة فتنت الذهب والفضة دا کم وخت کې وایي چې دا سره او سپین په اور کې واچئ او ویلی کی نو دا زنګ ته ختم شي او خالص سره او سپین پاتې شي دا قانون دی چې اور سره زنګ ختمیږي اوسپنه د زنګ شوی اور کې واچوه چې سره شي یو ټس ورکه زنګ به بل طرف ته ختم شي او چې ډېره دی وبلوله زنګ په خپله سوځېږي بیا او چې سره او سپین دوی صفا کوي څه چل ورسره کوي اور کې واچئ نو چې اور کې واچئ نو زنګ ته په خپله ختم شي او خالص پاسه سره زر پاتې شي نو چې کم وخت کې سره سپي صفا کوي نو دی وی فتنت الذهب فتنت الفضة راشه اوس دلته د فتنو نه مراد آزمایشونه د دنیا مراد دي د دنیا تکالیف او آزمایشونه مراد دي ولې سړی د ګناه نه صفا کوي څنګه زرګر سره زر صفا کوي دا سړی د ګناه نه صفا کوي څومره تکلیفونه په دنیا کې پتا راغلل دې تکلیفونو سره ګناه راځيږي او که ګناه دی نه درجه ور سره بلندېږي نو فتن نه څه مراد شو د دنیا آزمایشونه دا ته مراد شو یا د فتنو نه مراد ګوره عذابونه هم دي د فتنو نه ای مولانا صاحب د حضرت موسی علیه السلام متعلق خدای پاک څه وایي وفتناک فتونا عذاب ته نه مراد گناهونه ته نه مراد عذاب نه مراد گناهونه نه دی مراد وفتناک فتونا څه دي د مور په ګېډه کې وایي چې فتنه شروع شوه او خلک در پسې ګرځېدل د فرعون چې دی به موږ وجنو او چې کله پیدا شوې نو بل ازمایش چې صندوق کې وغورځولې او چې بیا صندوق کې وغورځولې نو بل ازمایش دا چې د فرعون د دشمن کور ته ولاړې نو بل ازمایش دا شو چې فرعون وی چې دا خو زما دشمن دی نو بل ازمایش دا شو چې مدین ته لاړې نو بل ازمایش دا شو بیا چې واپس راغی نو فرعون سره مقابله شوه نو بیا خو ټول ازمایشونه ډکه وه نو فتناک فتونا موسی علیه السلام ته چې الله وایي نو څه معنا چې عذاب ته مراد دی څه ته مراد دی مولانا صاحب آزمایش نو د فتنې یو معنا
دقه ازمایش دی. ولې د فتنې معنا ازمایش چا بسې ځکه چې فتنه سره زر صفا کولو ته وایي نو دې سره بنده د ګناه نه پاک شي او که داسې انسان چې ګناه نه لکه پیغمبر یا صالحین نو رفع درجات وګرځي. ما تاسو ته بل ورځ یو قاعده ویلې وه ښه بیا چې مغفرت کله مصادف شي د محل مغفوره سره سبب د رفع د درجات وګرځي. دا د فتنې یو معنا. د فتنې بله معنا عذاب دی. الا فی الفتنة سقطوا، الا فی العذاب ته مراد. د فتنې بله معنا څه شی دی؟ شرک و کفر دی. هغه سره دی والفتنة اکبر من القتل. او د فتنې بله معنا ګناهونه دي. د فتنې بله معنا ګناهونه دي. ګناهونه دا ولې ګناهونه؟ ځکه دا ګناه سبب د عذاب دی او د فتنې اطلاق په عذاب هم کېږي. نو د فتنې ډېرې معنی شوې. خپله معنا خو ازمایش شو، یاد لرې شوه. بله معنی څه شوه؟ عذاب شو. بله معنی څه شوه؟ شرک او کفر. او بله معنی څه شوه؟ ګناهونه. ځکه ګناهونه هم سبب د عذاب دی. پوه شئ پې؟ دا معنی شوې. زه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة مدني راوي دي. عبد الله بن مسلمة مدني دي. ورپسې شوسا او ناکد ته لیکي قعنبي بصري. نو اصل نسبا مدني دي او وروسته بصره کې خپله زندگی تېره کړې ده. عن مالك امام مالك صاحب حالات مې درته ویلي دي. عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصعاء. دا څوک دی؟ ګوره عبد الرحمن د عبد الله زوی دی. ګوره څومره لوی سند یې ولا ذکر کړ. ودې کتل عبد الله د چا؟ عبد الرحمن د چا نوم دی؟ د عبد الله زوی. عبد الله د چا نوم دی؟ بیا د عبد الرحمن. عبد الرحمن د چا نوم دی؟ د ابو صعصعه نه. دا د اجلو تابعینو نه دی، من کبار التابعین او د ټولو صحاح راوي دی. د خپل پلار نه نقل کوي. پلار یې عبدالله ابن عبد الرحمن دی. دام تابعی دی من کبار التابعین. نقل کوي د ابو سعید خدری. اوس تیر شو سعد ابن مالک ابن سنان او هغه بل چې سعد ابن مالک ابن وهیب مخکې ده. ان او بنو خدره قبیلې ته منسوب دی. انه قال سوی ابو سعید خدری. نو بس راویان دی مضبوط راویان دی. قال ضمیر راجع دی ابو سعید ته. د دویم قال فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. یوشکو ای یقربو. یوشکو په معنا د یقربو قریبه ده. ان یکونه چې شیبه خیر مال المسلم غنما. نو خیرو به اسم د که نشي غنمن خبر شو بله نسخه کې شته. او یا خیر مال المسلم خبر مقدم او غنمون مبتدا مؤخر. قریبه ده یوشکو. که ته دا خو قریب نه دی، دا خو به د پیغمبر مبارک زمانې نه ډېر پس قرب د قیامت ته راځي. نو مولانا صاحب چې کم شی کل ما هو آت فهو قریب، چې کم شی را روان دی هغه نږدې وي. ځکه پیغمبر مبارک یوشکو وایي. او یا دا چې صحابو له زجر ورکوي چې ګور ډېر نږدې را روان دی. صحابو له څه ورکوي؟ زجر. زه به درته ښکلې درېیمه و توجیه مهم د یوشکو دا چې دا شی خو ډېر وروستو راځي خو اسباب یې ما پسې قریب را روان دي. درې وجې مې وې ښه که ته وایې چې دا خو به قرب د قیامت کې دا څیزونه راځي. ولې یوشکو په معنا د یقربو سره وایي؟ څو جواب مې وکړل؟ کل ما هو آت فهو قریب. او یا صحابو له زجر ورکوي چې ګورې قریب را روان دي ځان ساتئ. او یا دا چې اسباب بالکل د حضور پاک زمانه کې شروع شو منافقینو چې حضور پاک وفات شو د حضرت ابوبکر زمانه کې عبدالله ابن سبا یهودو منافقینو سازشونه شروع کړل. لا ولې زکات نه انکار وی نه ورکو. بیا وی چې زکات خو ورکو خو بیت المال نه ورکو. بعضې پکې مرتدم شو. بیا د حضرت عمر زمانه کې کار کو خو پټو یریدل. د حضرت عثمان زمانه کې څونه کار شروع کړ. بیا څومره جګړې شروع شوې. هغه سلسلې اوسه پورې روانې دي. نو یوشکو درې وجې مې درته ذکر کړې. ان یکونه چې وي به بهترین مال د مسلمان غنم ګډې چیلې. دا یادو ساته غنم او شات ګډو چیلو دواړو ته وایي. غنم او شات. او یوازې چیلو ته چې دا ویښتو والا د بیزې ورته تاسو وایې هغې ته مغز وایي. مغز
او ګډان چې وړی والا دي هغې ته کبش او دوان وایي کبش او دوان یاد دي شو نو غنم او شات چاته وایي دواړو ته وایي ګډو چیلو ته مغز چاته وایي چیلو ته او کبش او دوان چاته ګډانو ته نو دلته به دې دواړه واله بهترین مال د مسلمان به ګډې چیلی وي وجه د خیریت یې درته وایم یتبعو دی به اتباع کوي بها په دې ګډو چیلو شعف الجبال د سرونو د غرونو شعف په فتحتین او په عین سره د غرونو سرونو ته به بوځي او مواقع د قطر باران ته وایي چې کوم ځای باران کېږي هلته به بوځي د غر سر ته یې ولې بوځي ځکه چې د غر سر د خلکو د پهونچ نه لرې دی نو هلته به ګیا ډېره ده د غر په سر کې ګیا ډېره او د دې ګډو چیلو په وجه د غر سر ته لاړې نو د خلکو نام خلاص شوې او مواقع القطر چې کوم ځای باران نی او قحطي هلته څوک ګډې چیلی نه بوځي چې کوم ځای باران شوي هلته ګډې چیلی بوځي ولې هلته ګیام زرغونی هلته اوبه هم په ډنډونو کې پرتې وي نو تا ته به د اوبو تکلیف هم نه هلته اونو کې هم پاڼې وي نو تا ته به د سوري مسله هم نه پېښېږي ها نو دا بهترین مال د مسلمان دی ولې بهترین مال د مسلمان دی د نورو څاروو په نسبت د نور مال ځکه د نور مال حفاظت ګرانی په نسبت ده دی نور مال خو چې ځان سره وړي غلی د نغلا کوي ګډه چیلی او خلک بوځي دی کې خو دا شی نه سره او سپین جدا شی دی او دا جدا شی سره او سپین به بازار ته وړې خرڅی به د دې دا هر ځای کې خرڅېږي نمبر 1 دویم دا چې بهترین مال په دې دی چې پی ته اخیستی شي ګزاره دې پرې کېږي او که وږي شوی او بل خوراک نه میلاوېده نو ذبحه هم کولی شي او دریم څه د اوښانو د غواو میخو په نسبت باندې دا هر ځای ته خطي شي او د هغې چې څومره ګیا غواړي نو د هغې په لږه ګیا هم ګزاره کېږي د ګډو نه وړی هم اخیستی شي هغې نه هم ځان له بالښت تولی ډکولی شي د چیلو نه ویښته هم اخیستی شي د هغې نه هم جامې او صادرونه جوړولی شي او بل دا چې دا په معمولی خوراک د دې ګزاره کېږي ویښتې خرڅولی شي وړی خرڅولی شي پی خرڅولی شي بچي یې خرڅولی شي او ذبحه کولی شي دا بهترین مال او بل دا سری بل دا چې ګډو والا ته څوک توجه هم نه ورکوي که داسې بل مال او تاجري نو خلک توجه ورکوي مال دی ورسره او ګډو چیلو والا حالانکې د ټولو نه زیات مالدار ګورې دا ګډو چیلو والا د چا 100 ګډې چیلې دي د چا 200 حساب لګوئ او ګډه چیلې نن په څو ده نن خو په 40-50 روپۍ ښه اعلی ګډه او ګډه چیلې نه میلاوېږي دا کمزورې په دې 40,000 نو حساب لګوه څونه پیسو دي لیکن خلک وایي مړه داسې غریب سړی دی وایي که نه وایي مال ورسره ډېر دی او خلک پې د غربت هغه دغه لګوي او مالدار ورته نه وایي نو دا بهترین مال د مسلمان شو د سرو سپینو په نسبت سره سپین خو چې خرڅېږي نه خوړلی نه شي دا خو خوړلی شي پی ته اخیستی شي سرو سپین خو غم دی تا سره چې وي او په نسبت د نور مال ځمکه خو ځان سره وړی نه شي کور خو ځان سره په سر وړی نه شي دا خو ګرځوه او په نسبت غواو میخو خانو د دې تربیت پالنه ګرځول اسان دي او خلک به هم در باندې رحم کړي مړه دا غریب سړی دی پرېږدی نو دا ګډې چیلی دي یتبعها دی به اتباع کوي په دې د شعف الجبال او د مواقع القطر هلکه ولې هلته بوځي یفر بدینه من الفتن دی به تختوي به خپل دین د فتنو نه دین به بچ کوي د فتنو نه یفر بدینه من الفتن دین بچ کوي د فتنو نه څه مراد دی فتنه قتال بین المسلمین دلته په دې ښار کې او په دې کلي کې مسلمانان یو بل سره په جګړه دي او طایفه حقه د باطل نه تمیز نه لري یو وایي زه په حق یم او بل وایي زه په حق یم اوس به څه کې د هغې دپاره خو لومړی حکم دا چې اصلحو بینهما نو ته اصلاح نه شي کولی داسې زمانه ده او چې اصلاح دې وکړله نو فقاتلو التي تبغي حتی تفیء الی امر الله دا ټول نه شي کولی دا کولی نه شي یا به یو سره ملګری کېږي قتال په چا دی په ځمکه دی قتال په چا دی په قومیت دی قتال په چا دی په بادشاهۍ دی الله دپاره نه دی نو به څه کې یو سره ملګري کېږي نو القاتل والمقتول کلاهما فی النار را به شي بخاري کې را روان دی دلته هم دلته کتاب الایمان کې نو د حضور پاک نه تپوس وکړه هذا القاتل
حکم خو معلوم دی د قاتل چې دی به ورته دي فما بال المقتول انه حریص علی قتل صاحبه نو د فتنو نه مراد خو یا قتال بین المسلمین هغه په دنیا باندې قتالیات هغه مراد دی نو دې دې بار چې پاتې کېږم نه یو سره مخامخا ملګری کېږم یا مې تربور دی یا مې ماما دی یا مې رور دی دې سره ملګری کېږم یا دا شو دا هغه وخت به مولانا صاحب چې خلک به په مقبره تېرېږي او وایي چې ارمان چې دی قبر په دی دلته ځمې نو څه خبره وه دا به راشي دا زمانه یوه شوه دویم د فتن نه مراد ګناهونه مراد دي څه دی لکه ګناهونه بس داسې ګناه به چې ته ترې خلاصېدی نه شي بعضې وطنونو کې په دې ګناه کې لکه زه دوبۍ ته لاړم یو ځل نه دوه ځله نو دوبۍ کې ته نه شي ټینګېدی چې باروزي په ښځو دې نظر لګي او په داسې ښځو دې داسې نظر لګي چې ټولې بربنډې دي بس صرف بین علی الثدیین یو ټوکړه ده او بین الفخذین یو ټوکړه ده بس باقي ټولې بربنډې دي په مارکیټ کې دا بربنډې ښځې ګرځي په هوټلو کې دا بربنډې ښځې ګرځي په ګاډي کې بربنډې ښځې ګیني پروا هم نه ساتي ټولې بربنډې ښځې ګرځي زه مخکې تللی وم ډېر مخکې دوبۍ نو ما هغه ملګرو ته ویل چې زه خو بس ځم ماله ټکټ مخکې کې نو هغې وي شاپنګ دله کوو چې څه سودا خو کور ته یوسې دوستان مې نو ما یې زه مارکیټ ته نه ځم مارکیټ هوټل نو ما ته یې دلته یو هوټل دی هغې له به لاړ شو نو سهار هغې کې څوک نه دا خلک 11-12 بجې راځي ماسپښین پکې ګڼي یا مازدیګر د ښځو راشي چې ته لاړ شي نو ما یې ښه مسلمانه ما هغې ته ویې مې تاسو اندازه ولګوئ مې دا ښځه مسلمانه وه ځکه انا لله ولا حوله دا هغوی وی او ما وی مې مسلمان هم وه او تاسو ته پته دا ولې غوسه شوه د دې مطلب دا و چې ما څه ګناه کړې ده چې ته انا لله وی دې ته دا بربنډتوب وړو ګناه نه ښکاري بلکل پروا نه ساتي بربنډې ګرځي او دې سره څه کوې د سترګو ګناه دې کېږي ګاډي کې چې کښېنې ګاډي کې او سیټ ته سره خالي ښځه به کښېني او بربنډه سره به خوا کې کښېني پروا هم نه ساتي تا ته به وایي راځه ما سره کښېنه لکه دا د هغوی یو دغه دی دا یو عادت دی بس په دې هېڅ پروا نه ساتي دغه رنګ ازبکستان کې یاره هغې کې خو لا ګزاره به وه چې مونږ به ګاډي ته وروختو نو مونږ ته به یې سیټ پرېښود هلکان به هم پاسېدل او ښځې به هم پاسېدې سیټ به یې راته پرېښوده لکه ډېر احترام به یې زمونږ کوو او دوبۍ کې خو دا شی نشته خوا کې سره کښېني تا ته وي راځه ما سره کښېنه بلکې داسې دوه کسو سیټ به وي دوه پرې ناست دي او په دوه خودریم کې ناستې شي که نه جنۍ به راشي په دا منځ کې به راسره کښېني لکه دا د هغوی یو رواج دی پروا نشته او دې سره به څه کوې دې ژوند سره اوس چې زه تللی وم دوبۍ ته ما سره انیس احمد هم هلته زما یو دوست و د انیس احمد خواهش و ده وی هلته دوبۍ مال یو لوی هوټل دی هلته زو یو چکر لګو ما وی ښه دوبۍ مال ورته وایي یو ډېر ناشنا مازدیګر پکې رڼاګانې وي او څه ډېر لوی د سیل ځای دی نو چې هغه مونږ څنګه لاړو هغه هلک وی زه به دا ګاډۍ دلته ودرومه پارک کومه تاسو ورځئ زه درپسې راځم یاره چې مونږ د ګاډۍ نه کوز شو که نه او ورلو اوهو مولانا صاحب ټولې بربنډې جنکۍ دی یا خدای دا څه په ګناه رالو نو هغه درېیم ملګري مونږ سره غوي نه وي بس سر ښکته کې هوټل ته ننوځو دا په دې لاره دا ښځې وي مړه چې هوټل دروازې ته ورنږدې شو دا بربنډې را روانې دي او بربنډې روانې بس ما خو څادر هغه رومال راواغېسته څادر او بلکل مې داسې په ځان پټ کړو او په دې مې یارېدم مې اوس دې وخت کې دله څوک تصویر ونه باسي دا څه په جنجال وه انیس احمد په ما پوه شو ما ته بابا ځو مې راځه بچې هله هغه ته سړي ته هم ټلیفون و ګاډۍ مه پارک کوه بس سر مې مکمل پټ کړه په رومال کې او خلکو ما ته کتل چې دا څنګه سر دا پټ کړه څوک دی او ماسک مې چول ماسک مې چولی ماسک هسې ضرورت یې نه خو ما واچو مې چې پته یې نه لګي او سر مې نو واپس رالو ګاډۍ ته وخوتو هغه شاپنګ مال ته مونږ ورنه لګي دا حال دی مولانا صاحب نو دې سره اوس څه کوې دې نه به نه تښتې نو د فتن نه مراد یا څه چې شو وایه قتال بین المسلمین او یا د فتن نه مراد دا ګناهونه دي چې ته هلته کې نشي ټینګېدی د ایمان نه پې خلاصېږي د نظر ګناه دې کېږي د ژبې ګناه دې کېږي یا د فتن نه اسباب د عذاب والا ټیک شو همدغه ګناهونه دي که نه اسباب د عذاب دا ته مراد کا نو یفر بدینه دې څه وایي دې دین بچ کوي یفر
بدینه سو لأجل حرز دینه لأجل حرز دینه من الفتن او یا بی پا مانا دا معاکا یفر مع دینه یفر لأجل حرز دینه بی اجلیکا ومانا دا لام اجلیکا يفر لأجل دينه لأجل حرز دينه من الفتن یا يفر مع دينه یا ځان سره دا دین بچکی د فتنو نه چې دین میں مجروح نشي گناه کې مبتلا نشم په دې عذابونو کې مبتلا نشم دی به تختی لیکن علما لیکي وی ګورې علما به نزي عوام کزي لاړ دي شي مبتلا کېږي علما به ځکه نه دي چې دی امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې خلکو ته که عالمان هم لاړ شي او تختی دې خلکو ته امر بالمعروف نهي عن المنکر څه کوي او حتی الوسه دې کوشش کوي چې ځان ته بچ کړي یو خبره ده که چرته علمام پکې مبتلا کېدل چې دا خو زم مبتلا کېږم بیا دې ځي علیکم انفسکم خاصه لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم علیکم انفسکم خاصه ځان ټینګ کوسه لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم دا په کوم حالت محمول دی دا په هغه حالت چې ستا ملا صاحب خپل دین مجروح کېږي ملا صاحب ته خپل تاوان دی داعی ته او امر بالمعروف په خپل پکې مبتلا کېږي نو زیدي او که داسې نه دی ځان ټینګولی شي نو خیر دی امر بالمعروف نهي عن المنکر به څوک کوي هم دې بربنډو ته به ته کوې که نه امر بالمعروف نهي عن المنکر او دعوت الی الله به ورکې نو نه به دی مولانا صاحب دا فتنې را روانې دي او دا تقریبا دا خو هغه زمانه الحمدلله نه ده مونږ خو الحمدلله دلته کې ځان ساتلی شو د خدای پاک فضل دی لیکن اوس هم په بعض علاقو کې لکه ته چې اسلام آباد ته لاړ شې په هغه مارکیټونو کې ټولې بربنډې ګرځي لاهور ته لاړ شې بعضې مارکیټونو ته نه شې ور دلته په پېښور کې بعضې مارکیټونو ته ته نه شې تللی دا ستا په دې ملک کې دي بعضې مارکیټونه او ته پکې تللی نه شې نو دا بالکل هغه قرب د قیامت دی علما به نه ځي او که ته وایې د هغوی ګناه د سترګو کېږي حتی الوسرې ګزاره کوي خو امر بالمعروف نهي عن المنکر دی وکړي او که هغه سم نشي کولی دی په خپله مبتلا کېږي نو بیا رې ځان وباسي او ځان دې تختوي نن د موبایل د فتنې نه څوک خلاص دي وایه اوس د تصویر د فتنې نه نن څوک خلاص دي ملا او شیخ الحدیث او مفتی او پیر صاحب او مرید صاحب او داعی او ګیرې والا ټول پکې تقریبا الا من شذ که بعضې ته مستثنا وي به یعنې ټوله دنیا پکې مبتلا ده ښه صاحب یفر بدینه من الفتن نو مناسبت د باب سره دقه ځای کې دی چې یفر بدینه من الفتن دا د چا د وجې نه ځي وګوره د دین د وجې نه چا د وجې نه ځي د دین نو دین شعبه شوه که نه چې د دین د بچوالي دپاره ځي نو د دین شعبه شوه خلاصه شوه خبره اوس د حدیث نه یو څو مسلې راووتې یو خدا چې پیغمبر مبارک یو پیشنګویي ورکړه چې دا به راځي بلکل دا یو پیشنګویي د رسول الله مبارک او بلکل صادق دویم څه شو د ګډو چیلو فضیلت او ګډې چیلې سرول ګډې چیلې ساتل او د ګډو فضیلت دوه خبرې شوې ګورې ګډو چیلو فضیلت چې بهترین مان لې او ګډې چیلې سرول دا هم ته معلومه شو او دریم ته څه معلومه شوه دریم دا چې ګډې چیلې هغه ځای کې سروه غر ته خیجه به خلکو نه به خلاصې او باران ځای ته ځه دا ځای نو ته ګډې چیلې بوځه او څلورمه ته پنځمه ته څه خبره معلومه شوه چې علیکم انفسکم خاصه چې د قرب د قیامت کې ستا دعوت الله فایده نه ورکوي بس بیا ځان بچ کوه د فتنو نه ځان ساته بل ته څه معلومه شوه چې فرار من الفتن رد په مرجع او راغی که نه چې فرار من الفتن دا د دین سره ګورې ځان ساته دا مو چې معصیت نقصان نه ورکوي زه او سرپسې شه اذا كان امراؤكم خياركم اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم او غنیانم سوي سخيانوي اذا كان امراؤكم خياركم واغنياؤكم سمحاءكم وامركم شورى بينكم مشورې سره کوي فظهر الارض خير لكم من بطنها جندل بهتر دی د مرګ نه
وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ شَرَارَكُمْ اذا كان امراؤکم ورانا سوک مراد دی بادشاہان او گورنران او وزیران او دا ټول خلق شرار شي دین نه لري دي بربند دي بی دین خورون کې دي واغنیاؤکم بخلاءکم او اغنیا ټول بخیلان وي د دین پکې دوه نشته په خپل بچو د دنیا د پاره بلا پیسې لګي دین نه ور کوي وامورکم الی نسائکم کارونه مخدو تسپارل شوی وي پکور کې دن ارسلې چې د خزې تابع دی بار معاشره کې د خزو تابع په پارلیمنت کې یو ځای بل دی ټولې خزې اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاؤکم بخلاءکم وامورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من ظهرها دې پر محنت پس پکاري کنه زو سر پسې شا صلى الله عليه وسلم جي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأن المعرفة فعل القلب ولقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم دا امام بخاری بعد تراجم گران دی ډیر زیات یو پکې دا ده چې کوم سخت تراجم دی نو یو پکې دا ده نو زمونږ عمق خپل زړی او سو خبرې وي یو دا چې مناسبت د دې ترجمه الباب د کتاب الایمان سره سره دویم د مخکې باب سره سره مناسبت او دریم سره غرض د امام بخاری رحمت الله علیه د انعقاد د ترجمه الباب نسره او سلورم شرح د ترجمه الباب سلور خبره ترجمه الباب کې نو د ټولو نه مخکې به شرح وکړو نو دا درې خبرې به تر وروسته معلومې نن دا شرح درته مخکې کوم چې شرح وشي په دې درېو باقو به پیش زوسه شرح یې څه ده ما تاسو ته وی چې کله کله امام بخاری رحمت الله علیه ترجمه الباب کې حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړي پوه شئ په خبره کله ترجمه الباب کې څه راوړي د رسول الله مبارک حدیث نو کله قول النبي صلى الله عليه وسلم راوړي او کله قول النبي نه راوړي مکاتیر شو باب اطعام الطعام من الاسلام باب من الايمان ان يحب لاخيه ما يحب لنفسه قول النبي کله راوړي کله نه راوړي دلته وسره قول النبي صلى الله عليه وسلم راوړو شرح ته اوس ګوره انا اعلمكم بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زړیر عالم استاسو په نسبت په الله زما علم استاسو په نسبت زیات ته د الله په ذات باندې ولی مولانا سیوا ځکه چې د الله به ذات شاګرد ما او تاسو د الله به بالواسطه شاګردان یې نو ګوره چې څوک به ذات شاګردي نو د استاد متعلق او علم زیاتی په نسبت د بالواسطه تاسو زما به ذات شاګردان یې او تاسو چې بیا درسونه کوي او تاسو شاګردان یې هغه زما بالواسطه دي نو رښتیا وایي هغوی ته به زما حالات ډېر ښه معلومې که تاسو ته نو یو وجه خو دا شو د عالمکم اسم تفضیل دی چې پیغمبر مبارک به ذات د الله شاګرد دی او باقی صحابه چې دي بالواسطه شاګردان دا یو وجه شو الرحمن علم القرآن سوی الرحمن علم القرآن ما خو تاسو ته ویلو چې جبريل علیه السلام په واسطه په تعلیم د علمه شدید القوا اخو نسبت مجازي دي وعلمك ما لم تكن تعلم ضمیر چا تراجه دی او الله تعالی وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیمه دي که کبیره دي عظیمه نو علمك راغله دي نو ذب ذات دا